ملا څوک ده؟ پام کوه چې ملا پسې څه ونه وایي. د ملا په سر کې میم ده، مولوي په سر کې میم ده، مفتی په سر کې میم ده، مسجد په سر کې میم ده، محراب دی له میم نه ده، منبر دی له میم نه ده، مدرسه دی له میم نه ده، مجاهد دی له میم نه ده، مرکز دی له میم نه ده، مرشد دی له میم نه ده، مرید دی له میم نه ده، مور دی له میم نه ده، مؤمن دی له میم نه ده، مسلمان دی له میم نه ده، مساله دی له میم نه ده، مونس دی له میم نه ده. میم ډیر مبارک ده او مبارک هم له میم نه ده. او چې میم دی په سر کې نه وي مسلمان هم نه، ځکه مسلمان هم له میم نه ده. مستقیم هم له میم نه ده، مینه هم له میم نه ده، محبت هم له میم نه ده. مازیګر ښه وخت وي، ځکه مازیګر هم له میم نه ده. ملګری دی هم له میم نه دی. الله جل جلاله ډیر مهربانه دی، ځکه مهربان هم له میم نه ده. مغفرت تر ټولو لوی نعمت ده، ځکه مغفرت هم له میم نه ده. او په آخر کې به دومره درته ووایم چې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک نوم هم له میم نه ده. نو انسانه پام کوه چې ملا پسې څه ونه وایي، ځکه چې ملا د همدې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حقیقي وارث دی. ستاسو تر غوږونو د الله جل جلاله احکامات او د هغه د دین ترجمانی کوي. نو چې کله دې له میم سره محبت پیدا شو نو مزې کوه، ځکه مزه هم له میم نه ده. او مکمل انسان بشي. او پام چې مکمل هم له میم نه ده. بس نور مو په خدای جل جلاله سپارم، که څه ترخه درته لګېدلې وي معافي کوئ، ځکه چې معافي هم له میم نه ده. نو رښتیا ووایاست چې میم څومره محترم او مکرم حرف دی، چې محترم او مکرم دواړه له میم نه دی. د الله جل جلاله له مخلوق سره ښه کوه، ځکه چې مخلوق هم له میم نه ده او ستا شایسته مخ هم له میم نه ده.